خلق و عالمان پریدي جاهلانو پس روان شي او په عالمانو کې به هغه عالمانو پس روان شي چې کوم د در طبيعت مسله کوي غلط کوي خو د در طبيعت کوي هغه پس به روان شي در قیامت د نه خونه یو غټ نه خلا فقها به کم شي او فقها چې کم شي جهلا بډیر شي چې جاهل ډیر شي د حد ته خبره راورسي چې کافر مشرک منافق براپاسي مسلمان سره به بحث و مناظره شروع کی ولی به مناظره و بحث شروع کی ځکه چې مسلمان سره به د خپل کتاب او د دین علم کم وي یا به صرف په جبه سرسری وي پیږي به پناه نو مسلمان به د هغې د جواب او د خبرې بیا پاتې نه شي هغوی به پې سره سره راځي لکه مخکې مې یو بیان کته یو کس دی هغه ته بل په ویډیو کې لګوي په ډایرکټ شیر کړي دي چې تاسو جنت کې به صرف 70 حورې یادوي او بس دلته وایي چې زنا حرامه ده او جنت کې به وایي چې 10,000 حورې به یو دا وي اوس ګوره دا سوال ولې پیدا شو ځکه پیدا شو چې عالم پوره جنت بیان نه که عوامو ته او عوامو د پوره جنت مطالعه نه کړه د عوامو دا خیال دی چې جنت کې به صرف حورې خو د جنت د نعمتونو په مقابله کې هېڅ هم نه دی مړ چې جنت مطالعه تاسو کې د قرآن په رڼا کې جنت وګورئ د حدیث په رڼا کې وګورئ د حورې نوم به مو ونه لئ جنت کې دومره مزې دي حورې ته هم سوچ هم لاړ نه شي او وي به داسې حالت به راشي الله هم دې بوځي ټول جنت ته الله به درته وښیي 40,000 کاله نه به زیات اوړي حوره به په تمه دې به ما ته وګوري مجال شته کو ته ورته وګورې ته به هلته به نور نعمتونه د الله دیدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار هغې کې به ته دومره ورننوتې چې حوره به درته هېڅ هم نه ښکاري او اوس ته اعتراض جوړ شوی دی ولې ته اعتراض جوړ شو چې مسلمانانو کې دینی علم کم شي دینی علم کم شي یو کس تپوس کوي چې یو وخت قرآن کې وایي چې قیامت د الله نه بغیر بل چاته پته نشته او بل وخت علما چې دین هغې د قیامت نښې بیانوي دا خو یو بل سره سمون نه خوري حالانکه قرآن کې رب کائنات چې کوم ځای کې د قیامت باره کې دا ویلي دي چې قیامت به اچانک راځي یکدم به راځي هم هغه ځای کې د هغې نه مخکې الله ویلي دي فقد جاء اشراطها نښې د قیامت را شروع شوي دي ولې چې نبي علیه السلام دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام راتلل دا د قیامت نزدېکت ته یو نښه وه قیامت نزدېکت ته دا یوه نښه وه نو هغه نښه راله که نه بیا د نبي علیه الصلاة والسلام بعثت د هغې نښو نه یوه نښه وه بیا دقه شان د مسلمانانو خورېدل د صحابه کرام ډېرېدل د مکې نه د بوتانو وتل د 360 بوتانو غالبا 360 هغه ټولې د مکې مکرمې نه ایستو نبي علیه السلام دا ټولې نښې کشمار وې نو دا نښې بیل شي دي او قیامت راتلل بیل شي دي ګوره نښې خو معلومېدی شي خو عین ټیم د قیامت هغه صرف الله ته معلوم او الله څه نښې پرېښي دي ما تاسو ته بیان شروع کړي جبرائیل امین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې ای د الله حبیبه تاسو تر قیامت څه باره کې علم شته نبي علیه السلام ورته فرمایي چې د قیامت پوخ علم خو راته نشته البته څه نښې دي چې نښې راته الله ښولي دي او د قیامت پوخ علم چې کم منټ او کم سیکنډ کې به راځي هغه صرف الله ته دی البته نبي علیه السلام ته دومره هم ښولي وي چې د جمعې ورځ به وي 10 محرم به وي دومره یې ورته ښولې ده اوس کم کال والا 10 محرم به دی ورته نه ده د کم کال 10 محرم به کال یې ورته نه دی ښولې نو 10 محرم کې دي خو داسې 10 محرم به چې 10 محرم او جمعه به یو ځای شوي 10 محرم به په جمعه باندې راغلی او یو کلمه ګو به په مقدس مکنی الله الله والا ویلو والا به د سره په ځمکنی ټول به مردار او بیکاره خلک پاتې پلیت په هغې به قیامت راځي خیر عرض مې درته دا کوم چې د علم د کمی د وجې نه به کافر مشرک منافق راپاسي مسلمان سره به د الله په ذات او په وحدانیت باندې بحث و مناظرې کوي د الله د ذات نه منکر خلک به څه شي راپا به سي روچت به مسلمان به راځي ولې چې مسلمان سره به دیني علم کمی وي جاهل چې علم کم شي نو جاهل سړی به خلک خپل مشر کی اوس جاهل چې د مشر کو نو هغه به تا ته څه مسله وښي چې یو کس د خپله پته نشته د مسلې ابه بل ته څه مسله وښي او خلک به د هغه جاهل نه د مسلو تپوس کوي اوس دا جاهل به ځان نه مولا جوړ کړي پټکې به والي ږیره به پریښي په منځ کې به د قرآن او د حدیث د جړلې نه نه خبر خلکو ته به د ځان نه مسلې ښیي کو مسله نه ښیمه نو خلک به وایي چې دی نه پوهېږي او دله څه نه ورځي
بیزتی به مې وشي بدنام به شم هغه خپل بدنامۍ نه بچ کېدو دپاره به ځان له خپل آخرت تباه کړي خپله به هم ګمراه بل به هم ګمراه کوي او خلک به دې ته ځکه مجبوره شي چې علم بني علم به ولې اوچتېږي یا به څنګه اوچتېږي حدیث مبارک کې راځي ان الله يقبض العلم بقبض العلماء الله به علم اوچتوي د علماء په اوچتولو سره یعنی غټ غټ عالمان پی عالمان تقوادار عالمان د دنیا نه کناراکش علما به د مخ د ځمکې نه اوچت شي وفات بشي دنیا نه به لاړ شي اوس دې لږه موده کې زموږ څومره لوی هستې وفات شو دغه شان به دا هستې وفات شي چې پاتې شي هغه به ناپوهه پاتې شي نادان او کمقله به پاتې شي قرآن مجید ویلو والا به ډېر شي د قرآن مجید ویلو والا به ډېر شي خو پیدو والا به کم شي ویلو والا به ډېر شي خو په قرآن مجید پیدو والا به کم شي او د قرآن مجید د پوهې په ځای به د قرآن مجید خوش الحانۍ له زور ورکړي شي څه مطلب خوش الحانۍ له یعنی قرآن څنګه مزیدار اواز کې ویل ګوره قرآن په ښه اواز کې ویل په ښکلي اواز کې ویل مزیدار اواز کې ویل دا هم یو غټ ثواب دی تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله جل شانه د خپل قاری قرآن تلاوت ته د هغې نه زیات په غور سره اوري کم چې تاسو د خپلې وینځګانه په څومره توجه سره اورئ د هغې نه هم زیات الله د خپل قاري هغه اواز کم قاري چې په ښکلي اواز قرآن لولي دا دی پکې کم قاري چې په ښکلي اواز قرآن لولي الله د هغه قرآن ستاسو نه زیات په توجه غور سره اوري څنګه چې تاسو د خپلې وینځګانه اورئ د هغې نه هم زیات الله پې خوشحالېږي چې څوک په ښکلي اواز قرآن وایي خدا کو څوک خوشوازي صرف مقصد جوړه کی چې د ښکلي نه ښکلي ووایم او عمل اړخ ته توجه نه په قرآن عمل اړخ ته توجه نه وی حافظ خو ګیرې خرولي وی حافظ امامتي به هم کوي لکه تبار ملکونو کې او پینټ شرټ یې چولي شیخ حسن جان رحمت الله علیه د فلسطین یو ځل قصې کوله وی سارې چې جمع له جومات ته لاړم یو کس راغی پینټ شرټ کې ګیرې خرولې وه او مخکې شو اذان یې وکړو د اذان نه پس زم پته ما هغه هم پته وه چې جمع ټیم شو هغه مخکې شو ما ته وایي چې اقامت کوه ما ته چې صبر وکړه امام خو راشي وي چې زه امام یم که نه ګیره وه نه جامې سمې وي پینټ شرټ نه ټوپۍ وه نو خوش الحانۍ له به توجه ورکړی شي خوش الحاني به مقصود وګڼلی شي بل د خوش الحانۍ کې یو نقصان کیدی شي دې ته مې اشاره چې خوش الحاني به صرف د ریاکارۍ دپاره کوي چې خلک ووایي چې هله څومره زبردست قاري صاحب دی څومره ښکلی اواز یې دی ریاکاري خو چې دې وکړه په عمل بیا ثواب نه میلاویږي ریاکاري چې دې وکړه هغه عمل دې لاړ ضایع شو ریاکارۍ ته شرک خفي ویلی شوی دی الله رب العزت به د قیامت په ورځ ریاکار ته وایي چې د چا دپاره د عمل کړی و لاړ شه د هغه نه بدله واله ما له خو دې نه دی کړی چې زه یې درله بدله درکړم چا له چې دې کړی و لاړ شه د هغه نه بدله واله همدې حدیث کې ورپسې لیکلي دي وي دغه خلک چې قرآن به ډېر ښکلي لولي خو د مسایلو نه به نه خبر نه به د مونځ پوره مسلو نه خبري نه به د سجده سهوه د پوره مسلو نه خبري نه به د رکوع د سجدې د مسلو نه خبري بل حدیث کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به اچانک مرګونه ډېر شي یکدمي مرګ دا ګوره ښه شی نه دی سپیره شی دی سپیره ځکه چې تا ته موقع میلو نه شوه تا ته چانس میلو نه شو فرصت مهلت درته میلو نه شو چې ته رب ته رجوع کې په خپل ګناه توبه استغفار وکړې بچو ته د نیکۍ وصیت وکړې پخوا به داسې و چې اچانک مرګونه به نه تر دې پورې چې اسلام دا لازمي کړي و د میراث دا رکوع چې نه وه نازله شوې نو الله لازمي کړي و چې هر کس به خپل مال ته خپل طبیعت مطابق تقسیموي او هغه طبیعت کې ورته شریعت څه حدود ایښي چې د دې مناسب به دې خپل مال تقسیموي وصیت فرض و په هر چا نو چې مړ به شو نو د هغې مطابق به ورثه بیا څه چلو کړو بیا به یې هغه مال د هغې مطابق تقسیم کړو خو چې د اچانک مرګونو علم و الله ته چې قیامت ته نږدې به اچانک مرګونه ډېرېږي الله بیا د میراث اصول په قرآن کې نازل کړل چې مور له دومره پلار له دومره رور له دومره زوی له دومره خور له دومره لور له دومره هر چا له حصه مقرر کړ
بیا قرآن کې اوس فیصلې ټولې په هغه اټلو فیصلو په هغه آیاتونو باندې کېږي د میراث چې دا څومره مسلې دي دا د قرآن نه په آیاتونو باندې واضح شوي دي. خبره مې دا کوله چې اچانک مرګ به پخوا نه نو سړی به بیمار شو په کټ به شو پی به شو په ځان چې د مرګ مې نږدې دی بچي به مې پې کړل وصیت به یې مو کو رب ته به یې توبه استغفار مو کو کلمه شهادت ته به یې ځان جوړ کو لا اله ته به یې ځان جوړ کو دنیا نه به په یو بهتره طریقې سره رخصت شو. د قیامت نښې څه دي چې اچانک مرګونه به ډېر شي. لکه ګوره اچانک مرګونو نه څه مطلب هارټ اټیک چې ورته وایي ځوان زلمي روغ رمټ سبا دپاره به کوم سوچونه کړي او سبا د هغه جنازه روز نور خاتم ونه ویني چې یاره سبا نور راوخته هغې ته هم جوړ نه شي. یا دا دماکې چې نن سبا عامې شوي دي دماکو کې خو څوک ځان نه نه خبر هغه یو مجلس کې ناست دي او زمونږ ځایونو کې خو اکثر په نیکو مجلسو کې هغه یو مجلس کې ناست دي او یکدم غلط شي او غیب شي بس هېڅ څه دم جوړ نه شي. یا دا مارو شکو کې چې دا مرګونه کېږي سړی ځان نه خبر نه الټه سیتیستی بېغمه کړي نو دا د قیامت د نښو نه یوه نښه ګرځولې شوې ده. یو کس ته ګوره مهلت میلو شي دا سعادتمند کسي چې هغه باندې څه بیماري راشي هغه بیماری کې هغه رب نه ویریږي رب ته توجه شي ډاکټرانو ورته وویل لکه بیماری کې د ګورې دا د کال وخت او شپږ میاشتې وخت دوم دا د ګوره ډېر نیکبخت او بختور سړي نه ښایي چې دله الله د مخکې نه مقور کي راویښه کې ویې زړه کوي چې بنده ویښ شه ځان تیار کا زه ستا ځان ته راتلل غواړم خو پاک راتلل غواړم ځان پاک کا ځان له نوره معامالو کا د قبر ځای ته د غم وکړه د قبر له د غم وکړه دا د سعادتمن خلک الله دې موږ د اچانک مرګونه نه وساتي. موږ ته د الله مخکې نه داسې مقرره کړي څنګه چې بیا نبیانو ته ورکوله چې الله سره لو لین برابر شي. نو د اچانک مرګونه یکدمي مرګونه دا هم د قیامت د نښو نه ده. کعب بن عجره رضی الله عنه فرمای یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل ای کعبه خدای دې تا د امارات السفهاء نه وساتي د بېوقوفانو حکمرانانو نه د الله بچ کا د بېوقوفانو حکمرانانو نه د الله بچ کا. کعب بن عجره رضی الله عنه فرمای ما عرض کو ای د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا بېوقوفانه حکمرانان د دې نه څه مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته وی ای کعبه قیامت ته رغې راتلی نه شي تر څو چې د خلکو مشران بېوقوفان نه جوړ شوي نااهله خلکو ته غټې غټې عهدې نه ورکړې شوي تر څو پورې د عامو خلکو د کارونو واګي د بېوقوفو خلکو لاسو ته د ګناهګارو د فاسقانو خلکو لاسو ته نه ورغلي هغه وخت پورې قیامت نشي راتلی. او پام کوه کعبه دقه بېوقوفه خلک چې دي دی به په کثرت سره دروغ وایي دی به د ایمان نه خالي د ایمان ماده به پکې نه د دروغو عادت به وي علم د دین به ورسره د سره نه او د خلکو د قبیلې مشران به وي. نبی علیه السلام ماته وی چې ته پېژنې احمق څوک دي وي احمق هغه دی چې خپل ځان له د ښه فیصله نشي کولی. بېوقوفه ما تاسو ته وایو بېوقوفه او احمق هغې ته وایو چې د ځان دپاره ښه بد نه پېژني چې دا زما دپاره ښه دي کو بد دي. ماشوم سره لاس کې 50,000 روپو نوټ دی ماشوم ته موږ بېوقوف وایو که نه ماشوم دی قمقل دی نه پیږي دا وایو او دقې 50,000 روپو نوټ دی ورسره او ته ورله د ټاپیانو پیکټ ورکړي په 80 روپۍ دی غشتي نو هغه ته له ډارکه 50,000 نوټ درکړي هغه په خپل ګټه تاوانه نه دی. نو وی احمق وایي هغه ته چې په خپله ګټه تاوان نه او اکا کس چې د قوم مشر شي چې په خپل ګټه تاوان نه دی نو هغه به قوم له څه ګټه تاوان ورکړي ګټه به څه ورکړي تاوان خو به ورکوي ګټه به قوم له څه ورکړي. وی اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين وی کله چې کارغه د یو قوم مشر شي مطلب بېوقوفه سړی نو وی هغه به د هلاکت کندې ته ورغورځوي نور لار خو هغه ته نه معلوم هلاکت اړخ ته به راکړي. نو او بل نبی علیہ السلام فرمایل کعب بن عجره فرمای نبی علیہ السلام فرمایل چې د هر قوم مشر هغه به منافق سړی وي او تر څو پورې چې دا نه شي وي هغه پورې قیامت نشي راتلی. د قوم مشر به څوک منافق سړی وي منافق چې خپل هم د ایمان نه خلاص او نور قوم هم د ایمان نه خلاصوي په پیسو به خرڅېږي دین به شاته غورځولي د علم دین به ورسره نه وي
اقب د قوم مشرکیږي او داسې وخت به راشي چې علم ته به جهالت وویل شي او جهالت ته به علم وویل شي. عبدالله ابن عمر فرمایي رضی الله عنه علم ته به جهالت وویل شي او جهالت ته به علم وویل شي. لکه ګوره زمونږ دینی د قرآن او د حدیث او د فقه د شریعت دا کم کتابونه او علم دی اصل علم دا دی. ګوره د علم تعریف د علم فضیلت هغه موږ د قرآن حدیث نالو. د علم فضیلت موږ د قرآن حدیث نه حاصلو چې قرآن کې د عالم دا فضیلت دی چې الله فرمایي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا عالم او غیر عالم دا یو بل سره برابر کیدی شي؟ یعنی چرم برابر نشي کېدی. اوس دا صحیح ده نو چې فضیلتونه د قرآن نه الو نو د دې علم تعریف به موږ د قرآن نه الو چې قرآن علم څه ته ویل دی. آیا ټیکنالوژي ته علم ویل دی؟ آیا انجینری ته ډاکټرۍ ته علم ویل دی؟ انجینری ډاکټري دا په خپل ځای د کمال نه خالی نه ده. د مسلمان امت دې ته اشد ضرورت دی. دا نه وایم دغه د مسلمانانو ضرورت دی خو دغه دینی علم نه دی. دا اټاله خبره ده چې دغه دینی علم نه دی نور دغه نه بغیر گزاره نه کیږي. مونږ ګوره زما کله کله ذهن راشي چې زمونږ مسلمانانو ډیر شینو کې د غیرو اتباع کړی ده خو کوم شي چې مونږ ته حکم دی او بیا هغه غیرو اپناو کړی دی حق کې مسلمان د غیرو اتباع نه ده کړی. زه د آسان مثال وایم مونږ ټیکنالوژي حاصلو ټیکنالوژي باندې مونږ خپل څه کارونه روان کړي دي اگر چې ډیر څومره ضرورت دی هغه موږ لا ټیکنالوژي کې نیو پاخو زمونږ ملک زمونږ کالجونه یونیورسيټي هغه ته نه دي رسیدلې ساته خو مسلمان ته دا حکم دی چې د کافر خلاف ته هر وخت اسلحه مضبوطه ساته او ځان مضبوط ټیټ ساته. مطلب څه چې هغه څومره اسلحه ساتي چې تاسو سره دغه نه زیاته اسلحه کافر سره څومره اسلحه چې تاسو سره د وخت ضرورت مطابق دغه نه زیاته. اوس یورپی ممالک خپل ټول ټیکنالوژي خرج کوي په اسلحه باندې زور په اسلحه دی نوې نوې میزایل ایجادات کوي عجیب عجیب شین ایجادي. مسلمان دغه وخت ډو سوچ نه الا ماشاءالله یو سو میزایل یو سو کسانو بس اغه نه پس خاموشي ده نه چې د کفر اتباع کوي نو کم از کم په دې خخ شینو کې وکا نو موږ کفر اتباع کو په بیکار شینو کې پسنګ بیکار کې چې هغه پرتو کو نیم واچي موږ هم نیم واچو چې هغه جامع ځان بربند کی د جنا کوم لاګانې بربند کی موږ هم خپل له بربند کو چې سر ولا سرتور کی موږ ولا سرتور کو پس چټتوب کې کمال کې چې کېه اتباع کې او د غیر یې کې نو بیا په سم شینو کې وکا چې هغه ستا خلاف لګیا دي هر قسمه پروګرامونه جوړي تم د هغه خلاف خپل بچی را پاسه وا د هغه صلاحیت استعداد تعلیم ټیکنالوژي دا ټول په دې کې ولګاوه چې غیم کم از کم تا ته د خدایم حکم دی او یا ته د هغه اتباع نه صبرېږي نو بیا خو دې حتی رسول پکار داسې ډیر داسې شي چې زمونږ بچو کې کم کامیاب او ذهینی ماهری اغیر نه د ګوتو کې وایي ولته ځان د پاره د مسلمان خلاف استعمالي. څومره د افسوس خبره. نو عرض می دا کو چې علم تبا جهالت او جهالت تبا علم ویل شي. نو اوس ګوره دنیاوی تعلیم تبا علم ویل شي او عالم کم چې علم کړي په قرآن پی قرآن زبانی یادي د حدیثونو خبري د الله د لارې نه خبري د قبر حشر د هغې د مسایلو نه خبري هغه به جاهل شماري. د دې آسان مثال درته وایم زه چې به طالبۍ کوم نو داسې چا سره چې به ټکراو شو اکثر تپوس به کوو وی تعلیم دې څومره دی نو ما به ورته یاره زه خو حفظ کوم حفظ مې کړی دی او دویمه درجه کې نه تعلیم یادوم یعنی مطلب دا دینی علم اړو علم نه دی. یقینا درته وایم بارها را سره داسې شوي دي بارها داسې شوي دي چې د مسلمان ذهن کې دا دي چې علم او تعلیم هغه صرف دغه د سکول سبق او ما ګوره تاسو ته اول معذرت کو چې زه د دغه انکار نه کوم چې موږ ته دغه تعلیم ضرورت شته او ډیر ضرورت راته شته خدا چې دغه تعلیم سره د موږ فحاشي راولو د تعلیم په نوم باندې دا منافقت دی دا امت سره بد کول دا دغه ده په دینو مخلوط تعلیم سټارټ دا دې کې چل دا قابل غور ده تیزه کې مسلمان لراوي خدل پکار باقی نه موږ د ټیکنالوژي نه بنیازه کې دي شو
موږ ته هغې ضرورت دی، موږ ته حکم دی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم. ځان له اصلحې ټکنالوژي دا دومره مضبوطه کې د دشمن خلاف چې الله وایي زما دشمن او خپل دشمن پې ویروئ خوب والله آرام کړي. داسې وکړئ. ښه نو علم ته به جهالت ویلی شي، جهالت ته به علم ویلی شي، عالم ته به جاهل او جاهل ته به پوهه وویلی شي. دا د قیامت نښونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. اهل علم به دبو شي، اهل علم به دبو شي، د هغې حق به ووالي شي اور جاهلان به رامخکې کړي شي، جاهلان به سربراهان شي، معزز به شي او اهل علم به په شا پروزي، اهل علم به رستو پاتې شي. د هغې به هغه مقام پاتې نه شي کوم مقام چې اهل علم له ورکول پکارو، هغه رتبه او درجه به پاتې نه شي کومه رتبه او درجه چې اهل علم له ورکول پکارو. او شریر خلق به رامخکې کړي شي. شریر قیامت نښونه دا ده کوم چې کس چې د ټولو نه زیات ضرري بد اخلاقی هغه به رامخکې کړي شي، د هغه به عرضه کې چلی، د هغه به عرضه کې چلی. کو شریفي عالمي دینداری هغه به شاته وغورځولی شي، د هغه خبره باندې باړو څوک غوږ نه کوي. دا هم د قیامت د نښونه یوه نښه ده. تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لکع ابن لکع دا به ستاسو مشر شي. صحابه وایي موږ تپوس وکړو چې لکع ابن لکع نه څه مطلب؟ لکع عربی کې وایي بد اخلاقه بدخویه غلام ته. نو نبی علیه صلات وسلام وایي هغه غریب سړی چې وروستو مالداره شي او وي ضرري، هغه ضرري به د قوم مشر شي، خلکو له به تکلیفونه ضررونه په خپل بدماشۍ په زور د اصلحې په زور د بدماشۍ په زور به په خلکو خپل کارونه سوی. لکع ابن لکع دې ته نبی علیه السلام فرمایلی دي. بله دین به د قوم مشران به دین شاته غورځوي او دین به دنیاوي ترقۍ کې ځان دپاره رکاوټ وګڼي. لکه نن سبا چې ډېر خلک وایي دین به رکاوټ وګڼي، او چې کله دین رکاوټ وګڼلی شي د دین په دنیاوي مال را جوړولو کې به رکاوټ وګڼلی شي. لکه دین وایي سود مه کوئ، دی به وایي چې سود نه کوې نو روزګار به څنګه چلی، دا خبرې به شروع شي. سودی کاروبار نه کوې نو روزګار به څنګه چلی، روزګار به څنګه مخکې کوې، دا کار به څنګه کوې، دا به څنګه کوې. ورته به وایې دروغ مو وایه، د دروغو قسمونه مو خوره، غیبت یې مه کوه، ګاک له دوکه مو ورکوه، نو سودا به څنګه خرڅې. دا شی به شروع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا شی شروع شي چې دین د دنیاوي ترقۍ دپاره رکاوټ وګڼلی شي، نو الله جل شانه به کافر په مسلمانانو غالب کی. مغربي ممالک به په اسلامي ممالکو باندې بیا غالب راشي. دا به کله غالبیږي؟ الا چې مسلمان دین د دنیاوي مال او اسباب دپاره رکاوټ وګڼي. دی خو به غواړي که نه چې مال سم ډېر کم، برکت ته حلال او حرام ته به پام نه وي، هغې کې به دې د غیر و اتباع شروع کي. الله به هغه غیر په دې مسلط کی. او بیا دې کې دا حدیث لیکلی دی یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها ومن قلة نحن يومئذ قال لا بل انتم كثير يومئذ ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. وی کله چې تاسو دین دنیاوي مال کې رکاوټ ګڼئ الله به در باندې غیر مسلط کی. او بیا دا حدیث لیکلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي ان قریبه ده چې یو وخت به راشي چې غیر ملکونه به په مسلمانانو باندې داسې راپروزي راخوشي به پرې راغوټه کېږي به پې لکه څنګه چې اوږي خلک درستخان باندې راغوټه کېږي او په خوراک باندې راغوټه کېږي، په خوراک باندې راغوټه کېږي. دقه شان به کافر په تاسو باندې راغوټه کېږي او عملې به در باندې کوي. صحابي وایي ما عرض وکړو ای د الله حبیبه آیا په دغې ورځ به موږ مسلمانان کم یو ځکه به راباندې کافر غالبي؟ هغې ورته ووایي نبي علیه السلام جواب کې وفرمایل چې نه تاسو به ښه ډېر یې، په هغه ورځ به د اوس ورځ نه هم ډېر یې، خو ستاسو مثال به د سمندر خوړي د سمندر د زک په شاني. یو حدیث کې دي اسې بوس به یې
اسی بوس به د سمندر د زک پشان به اس زور بمنی اس طاقت بمنی کافر به پتا سو باندې حمله او غلبه کوي مړکې بم تاسو به نه چي کولی زکه چې الله واستاسو د دشمن د زړه ستاسو hebat وباسي او ستاسو په زړونو کې با وهن واچي صحابي فرمای ما عرض کو د الله حبيب وهن ستوي وی نبی رسول الله وی د دنیا محبت او د مرګ نه یرا ولی چې مال حلال او حرام ته نه ګوري را جمع کې حلال او حرام ته نه ګوري او مال را جمع کې خو بیا به د آخرت نه او قبر نه بیریږي ولې ته خو نبی رسول الله حدیث دی چې کم جسم په حرام غټ شي په هغه باندې جنت حرام دی هغه د دوزخ خوراک دی نو بیا به خامخا ته د مرګ نه یریږي مرګ نه به یریږي دنیا سره به محبتي ته به چې اوس د دې مال نه ډوتلی نه او مال اکثر په زړی هغه وخت راډیر شي چې کله د تلو وخت ټول عمر په سړو چي درونو دا نخې دي د قیامت دا زما د پارم دي ستاسو د پارم دي په دې کې به یو ورورم لکه دا نه راولو چې یاره اسنه د دې خبره نه ماته شاري ولې چې شروع د بیان ما د دین وکړه چې حافظان وړیر شي خوشالحان وړیر شي علم با پتیر جمعه مې ویلو چې دینی علم با هغه د دنیا د غټولو غرض شي نو په دې کې علمانو ته اشاره رااله حافظانو ته رااله الحمدلله ثم الحمدلله یو خاص طبقه ته په اشاره نشته خدا دا خبره زین کی ذکر راځي چې نبی رسول الله والسلام یو داسې نبی راغلی او چې قیامت پورې کومه طبقه او کوم خلک هم راځي دا غي ټولو نبیو اوس چې دا غي ټولو نبیو نو هغه په خله باندې الله رب العزت داسې کلمات جاری کړی دي چې پاغي کې د عالم علاجم دی د حافظ علاجم دی د قاری علاجم دی د تاجر علاجم دی د ملازم علاجم دی د افسر علاجم دی د بادشاہ علاجم دی د جنرال د کرنل د ارچا علاج دی نر سړی او سعادتمن او خوشبخت نیکبخت سړی هغه دی چې هغه خپل گریوان کې سوچ وکي چې دا کوم حدیثونه بیان شو ما کې څومره کمی دي چې زه د الله نه وغواړم کوشش وکم چې کمی ما نه لرشي الله دې دا کمی زموږ د ټولو نه لري کی زموږ د الله دنیا آخرت دواړه خکې زموږ مسلمانانو ورونو سره د الله د غیب او مرسته وکي الله جل شانه څنګه چې تا د ابابیل را نازل کړي په اصحاب فیل باندې یا الله د قشان د غیب او مدد ته د فلسطین د مسلمانانو وکي یا الله د غیب او مدد وکي یا الله زموږ د دعاګانې د جمعې د مبارک وخت کې دي یا الله دا قبول کړي زموږ څومره شپې مسلمانان دي هغه جاړي تا او خپل مسلمانانو لغواړي اقا یا الله ټول دعاګانې قبول کړي او موږ له هغه زوړ دبدبه او روب او ایمان او اعمال بیا را نصیب کړي قبر هم کې حشر هم کې پولیس رات هم را آسانه کې د حوض کوثر وبره ته نصیب کړي او په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای